یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې د بیت الله شریف سره په خوا کې ولاړ دی په منځ باندې. دی خوا څه کافرو د یو بل سره یې دا وویلو ویره دا کم کس چې دا منځ کوي دی زمونږ د دې بوتانو د بدو ردو نه نه کلاریږي، نن ورسره یو چل کو. یو بدبخته یو ظالم پاسېدو، هلته کې د اوښ لرې چا غورځولی و، څښا لرې د غوښانو ډک، هغه لرې چا غورځولی و. یو ظالم بدبخته ورغې چې نبي علیه الصلاة والسلام سجدې ته لاړ، هغه لرې یې راوړو، د نبي علیه الصلاة والسلام د پاسه یې کېښودو. هغه لرې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د پاسه کېښودو، د هغې د بوج د وجې نه نبي علیه السلام پورته کېدی نه شو. دلته د کافر تاو دي ګیر چاپېر او خنداګانې کوي په نبي علیه الصلاة والسلام پسې. دلته فاطمه رضی الله تعالی عنها خبر شوله چې زما په بابا باندې چا لرې ورتاو کړی دی او خنداګانې پورې کوي. سروخلي بروخلي د کوره راووته، په منډه منډه راله او د نبي علیه الصلاة والسلام نه یې لرې سیټ ته واړو. وی و ظالمانو د الله نه م نه یېرېږئ، زما بابا دا د لرې سړی دی چې تاسو په هغه باندې لرې ورتاو کړی دی. او هغې ته یې بدې ردې شروع کړې. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل فاطمه چپ شه، لږه ګزاره وکړه، خیر دی څه ورته وایمه، الله به ورته هدایت وکړي یو ځل، الله به ورته یو ځل هدایت وکړي. دغه نبي علیه الصلاة والسلام دی دومره تکلیفونه دي، څوک ورته وایي جادوګر دی، څوک ورته وایي شاعر دی، څوک ورته وایي مجنون دی، لیونی شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام په دې ټولو تکلیفونو باندې صبر کو، په دې ټولو خبرو باندې صبر کو. خو چې کله په مرګرو تکلیفونه شروع شو، نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت فیصله وکړه. دې نبی علیه الصلاة والسلام ته په خپل دین کې څومره تکلیفونه میلاو شوي دي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو، مدینې منورې ته هجرت وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د مکې مکرمې نه ځي نو لور ډېره سخته بیماره ده، زینب رضی الله تعالی عنها هغه بیماره وه. نبی علیه الصلاة والسلام ورله ورغې وی زینب زه نور دا کلی فریدم، ما دلته خلک نه فریدي، دلته ما خلک د الله دین ته نه فریدي، ما د الله تبلیغ ته نه فریدي، زینب زه دا کلی فریدمه. زینب رضی الله تعالی عنها بیماره ده، په کټ باندې پرته ده. د شپې نه نبی علیه الصلاة والسلام د ورځې نه نبی علیه الصلاة والسلام لاړو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی ابوبکر سبا له ځان تیاروه، د دې کلي نه به کډن غاړو زه دی کاکې کلي نه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی د الله محبوبه ما د یوې میاشتې نه مخکې تیاري کړې ده چې زما دوست به یو ورځ به ما پسې راځي چې د دې کلي نه ځو. وی یو میاشت وشوه چې ستا خوله چپته ستا په خوله خندا نه راځي. زه پوهېدلی وم زما ملګري ته نور په مکه کې ژوند مشکل دی، یو ورځ به ما ته وایي چې ابوبکر ځان تیاروه، د الله محبوبه ما یو میاشت مخکې ځان تیار کړی دی. سبا له شو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه دواړه چې کله د مکې مکرمې نه هجرت وکړه لاړه مدینې منورې ته، نو کس یې راولېږو او سوال جواب یې وکړو، زینب په ما پسې راولېږئ، زینب په ما پسې راولېږئ. زینب رضی الله تعالی عنها کډه بار کړه، په اوښ باندې سوره شوه. چې کله زینب رضی الله تعالی عنها تله، په لاره کې ورته کافر ناستو، په لاره کې ورته کافر ناستو، د زینب رضی الله تعالی عنها لاره یې ونیوله. زینب رضی الله تعالی عنها چې تله، دا کافرو ته په لاره کې ناستي. زینب رضی الله تعالی عنها مخ پټ کو، زما لاره پرېږدئ، زه خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لور یم او تاسو ما ته لار نیولې ده، زه په خپل بابا پسې ځم، تاسو ته خو څه نه وامه. دې کې یو ظالم راولګېدو چې د هغه نوم حبار و، دی راولګېدو او زینب رضی الله تعالی د خپې نه ونیو او د اوښ نه ښکته راتاو کړه. او چې کله راتاو کړه دیکه ورته ورکړه، د یو ګټ سره یې وتمبوله، د هغې په ګېډه باندې بچی و، هغه ضایع شو، هغه ضایع شو او وی وخله په ډېره بې دردۍ سره یې ووخله. چې کله زینب رضی الله تعالی مدینې منورې ته ورسېده، نبی علیه الصلاة والسلام ورله مخې له راوتی و. نبی علیه الصلاة والسلام نه زینب رضی الله تعالی مخ پټ کو. چې زینب رضی الله تعالی مخ پټ کو، د الله محبوب ورته وفرمایل وی زینب زه خو د بابا یم، ما نه هم فرده کوي، ما نه دې مخ پټ کو،
زینب رضی الله تعالی چې د مخ نه پرده لاره کړه او زخمونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدو د سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې وی دې ظالمانو زما لور معاف نه کړله او زینب زه به ترې ستا تپوس کوم او زه به ورته ګیله کوم چې زما لور ته تاسو ولې اخر تکلیف رسو وخت تېرېدو څه وخت بعد مکه مکرمه فتح شوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک باندې توره پګړۍ وه توره پګړۍ چې مکه فتح شوله نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په کوڅه کې را روان دی نو دکه خبار ولا مخې له ورغې چا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور وخلې وه دی ولا مخې له ورغې نو چې د نبی علیه السلام په ده باندې سترګې ولګېدې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې هسې ورته ونه وی غلطې تېر وتو دا خبار چې کور ته راغی خپلې ښځې ته وی زه مکه فرېدمه زه ځمه د مکې نه وی ولې وی ما د نبی علیه السلام لور وخلې وه او نن راله چې نبی علیه السلام په لاره کې مخې له راغې د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې نو زه دا نشم برداشت کولی چې زه نبی علیه السلام ته په مکه کې په کوڅو کې اوړم او راوړم زه دا نشم برداشت کولی زه د مکې نه ځم زه د دې کلي نه کډه کومه ښځې ورته وویلو وی د مکې نه کډه سو کو د دنیا هر ګوټ ته لاړ شي ته د الله او د الله د رسول په غضب کې به ګرفتاري ته د یوازې مکې پرېښودو باندې نشي خلاصېدی چې په دنیا کې چېرته هم ځې ته به د الله په غضب کې ګرفتاري وی څه وکړمه وی حالې دا دی چې نن شپه لاړ شه او ایمان راوړه خباره لاړ شه ایمان راوړه وی څنګه ایمان راوړم زه به نبي علیه السلام ته مخامخ کېږم څنګه زه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم زه خبار یم ایمان راوړم هغه به ما ته وایي چې ظالمه په زینب دې راله څومره ظلم کړی اوس رالې ما ته مخې ته ودرېږي مه راځه ماله مخکې ښځې ورته یو ترتیب وښوو وی ړومبی به لاړ شي چې ښه شپه شي خلک غلی شي ور به ورته وټکئ او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راوځي نو ړومبی به ورته ووایي چې زه ایمان راوړم او وروسته به ورته ځان ښکاره کړي ړومبی به ورته ځان نه ښکاره کوي هسې نه چې ته ورته ووایې زه خبار یم او ایمان راوړم نبي علیه السلام وایي چې ستا ایمان اړو قبلېږي نه ځه تا زما په لور څومره ظلم کړی د هغه دې راله شهیده کړه زه هغې بیمارۍ نه زینب رضی الله تعالی شهید هم شو بیا زما لور دې شهیده کړې او ما له اوس راځي چې زه ایمان راوړم نو دی لاړ په تیاره کې ور یې وټکو چې ور یې وټکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل من انت لکه څوک یې ته څوک یې زما په دروازه کې ولاړې هغه ورته وویل وی زه یم د الله پاکه پیغمبره نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بار ته رووتو د مخ پټ کړی دی وی د الله پاکه پیغمبره په دې بې ټایمه ټایم کې زه که راغلی یم چې زه ایمان راوړم زما زړه ته ایمان پرېوتی زه کلمه وامه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایلو وی ځان خو راته وښیه که نه چې یې څوک و د الله پاکه پیغمبره ځان درته نشم ښوولی خو ایمان راوړم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل نه اول راته ځان وښیه که نه نو چې هغه د مخ نه پرده لره کړه وی زه خبار یم ستا د لور قاتل یم نبی علیه السلام د دروازې سره کېناستو د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی جړل او بیا ورته وایي وی لومبې ایمان راوړه او تا چې ایمان راوړه ما درته خپله لور هم معاف کړه او مې درته بخله ما درته خپله لور وبخله معاف مې درته کړله هغه ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې ایمان یې راوړه نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته زه خباره ما معاف کړی د الله دپاره دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق مبارک وخه نن سبا چې په موږ باندې څوک 200 پیړۍ ګزار وکړي که نه موږ پسې جرګې لیږو جرګې پسې ځي او راځي نه زه به بدل علم معاف کوم نه زه به دې د یو په ځای دوه ولمه زه به دې د سر سړی ولمه معاف کوم چېرته دا خو پښتونولي ده هغه غیرت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام له چې د لور قاتل راغی او معافي ترې وغوښته نبی علیه السلام ورته وایي ما معاف کړی